او دا غریبان یو بیبي را بیبي ذلیله دا لاول د حضرت عمر ویزه د حضرت عمر هغه وخت هغه مسلمان نو کافر نو عمر خو ډېر جذباتي نو راګیره به او ډېره بوډه تکه توره د شکل نه او کونټي ملا والا او بچي سیم نشته نو ابو جهل برونی ولا ختم مسلمانه ته زمون خدایان نه مني او نه منم تاسو خدایان بل وی والله منه هغه الله چې دا ټول کائنات پیدا کړي او دا ټول مخلوق پیدا کړي اخو تاسو خپل الله چې دا مورته بوتان جوړ کړي دا خدایان نه نو سپیاله به ولا ورکړه غریب نو سانته به پیونه نو کوتک به راو بارو نو زخمی بشو نو څوک ولې علاج وکړي چې دشمن په کور کې یو بنیادم او غریب به کسب یې څوک یې څوک ویم نه علاج ولا څوک نو چې ویني بشو نظر به دا صادرنا فلو اوشلا نو توبه کړ نو چې بیا به دي کور کا سانته به پیونه لاس به مات شو د غریب نو پلستر وته سوغا چې نه غلمانه کې پلستر وي نو چوپ ټوپلا به اوشلولا د پلاولو لپاره باندې تل دا ژوند دی ایمان سو لک دی پړک مې اوزلې ولا کوته کوچت کړي سر له ولا راو بارو ابو جهل او پیغور ورکا ځکه نو زمونږ د خدایانو بدوي نو لاندې کړي خپل خدای ته دی وایي چې جوړ کړي نو دا غریب په جلا په اوخ کوډه کو کوټه ته نه او خدای پاک له لاسونو چت کړ یا پروردګار ستا پر رضا کې زو والي شم زخمی شم خدای ته ما ګوري لاسم لري چت کړ مې بس خدای ته پس خوشاله زه په خوشاله لما لاسونه مات شو خدای ته ما د دعا هم نه کړی چې دا لاس والا جوړ کا په ما سانته والو لشي ما ته لاس نه پورته کړ او زمانه کمیس پر تو وستل او په لاس مرو کې والا پړی واچولو په لارو کې راخله لما دا بوډا دا کمزوري وجود او خدای ته ما درخواست نه وکړ نه په سر والم لاند شوم نو نه تا ته نه ویم چې ما جوړ کا چې ته پس خوشاله خدای دې په خوشاله استاد نوم پیغور راک چې هغه خدای ته دی وایي چې جوړ کی کړ نو خدای استاد نوم پیغور نشم زغمل او دوه خبرې دي یا مې جوړ کا یا مې ملکه په دې خپل سترګو نه استاد نوم پیغور راکای انا شمس غمل قسم دې لاله سه په مخ نور اخلي چې خدای وتستر کې داغې نخ کولې واپس چې بارو وطن ابو جسنګا زمون خدایانو پورې ټوکې کې نو لاندې کړ کنه خپل خدای ته دی وای امام خپل خدای ته وای مال سترګې جوړ کړ حضرت ابوبکر صدیق پر رحم راغی او ځل ماشومان نیولې او کوته کې وسه ماشومان دا غریب او ماشومان سره کوته کې او چا سره کارني دي او چا سره لوټي دي څوک کمیس راکاږي څوک لوپټه راکاږي څوک په کانولي او دا والی په کوته کوي او ورپسې چرې وباسي او دا وی لا اله الا الله او وی ماشومان نو باندې چې غوي لا اله الا محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله او ماشومان پکانو او په چوکو وه او د غنو پس لختو وه حضرت ابوبکر صدیق راغی وی جلال یا خدای دا بوډه خزه څومره کمزوري او ماشومان راګیره کړل په بیا واغشت وزاده شپږ غلامان دقه په سختۍ کې مبتلا دي حضرت ابوبکر صدیق په بیا غشت حضرت بلال ته آزاد کړي دا مرګري خدای حضور پاک لا حضرت بیبي سمیه رضی الله تعالی عنها تاریخ کې بیان کوي سترګو نه اوخ کې نه ویلې بابا د خپې پورې پورې وتاړه او د بل خپې پورې مولا پورې وتاړه او یو پورې یو اوخ پورې وتاړه بل پورې بل اوخ پورې وتاړه او دا یو خې داسې روان کو دا بل خې داسې روان په دامیان بل شلو دا غریب په جلا شو دا ابو جهل ورته وی دا ته نه وی چې نه کې زغمل دا مرګ واپس خپل دین ته زور تر راځي کنه راځي وینا وی سم شوی نه لا اله الا الله احد الله یو دا ایمان او نبی رسول الله نوم به غشته کې د خدای پیغمبر وی دا جاړې ولې وی جالم پدې چې پټې نه غوندي وجود مې او یو څو منټه کې ورانه سوزي او ختمه بشي افسوس چې زما په وجود څومره ویختره او دومره ساګانې راکېوي او اره سامره ایمان نه دغه څه قربان کړی چې لاسه قربانو په منځ غریب او شلون او نور یو سره ډیر بیا د دې کړی ایمان نه پرې خو دا سي مرګري خدای ورکړه دا سیاسي پاټو مرګري نه یدن نوکری ورکې تاسو سره نن نشته نو بل سره نن پیسې ورکې تاسو سره پیسې نشته بیا بل سره دا نه دا څنګه دا مرګري نه دا د حضور پاک مرګري دې ته ایمان او ایمان نه تکوشي نن خو په لاسو شلو رکو غوړي مونږ ایمان پرې خو پکې په معمولی خبرو دا دغه والا راشي دا غلط انجیوز والا دا ګنده والا چې دا پیسې ورکي موټرګي چاله ورکي چاله شل روپیا ورکي ډېر خلک دغه په برکت لاله دیني پرې خو څو پرويزيان شو څو په بل طرف شو څو په بل طرف شو څو په بل طرف شو پیسې لپاره خلک ایمان پرې خو دا ایمان چې د صحابه مونږ تر رسول په دغه تکلیف مونږ تر رسول دي نو دغه صحابه سره سړي جامېش لیدلې ډوډۍ نشته نار نهور دي نار نهور او تکلیفونه دي په او نبی عليه السلام ته وي مونږ ته جنگ باندې کوي بني اسرائیل وي ته خو نه جنگ کوو مونږ نه کوو دوی سوي صاحب حکم کاوه چې مدینه ته هجرت شروع یو شمه ته حکم مې راته وکړ وزالو قربان کول کنه حضور پاک د بدر په غزا کې او زر کسان کافران دي او صحابه سره کوتل اته توري دي او کافر سره زر په زر توري دي مسلح لخر دي زغره چولې دي نه دي وسره دي اصول خان وسره دي صحابه سره سره نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشوره کوله د مرګ سره ریسنګ وکړو مشوره وسره کوي اشیر علی ایها الناس مشوره راکي نو صحابي په کې پاسې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ودرېد اذا الله رسوله من د موسی علیه السلام قوم خو نه یو چې موسی علیه السلام ته زه تا خدای دې جنگ کوي مونږ بدلته ناس یو مونږ هغه څه نه یو مونږ بستانه مخکې روان یو ستانه رستو روان یو ستانه خي طرف ته روان یو ستانه ګس طرف ته روان یو
او قسم دې دا خو لا اوله خبره ده که ته مونږ ته وایې چې دا ځانونه او څاروي په دې دریاب ورغورځوې په دې دریاب باندې ځان ورغورځوو چې حضور پاک د دې صحابي دا خبرې واورېدلې مقداد ابن اسود د دې صحابي نوم رضی الله عنه چې دا خبرې واورېدې نو مخ یې رڼا وکړه خوشحاله شو نو ځکه سروین ام بني اسرائیل الیامتونو ته ګوره او تیزنتوب ته ګوره او زمونږ د پیغمبر علیه السلام د صحابو کمزورتیا د وجود ته ګوره او شلېدلو سپلو جامو ته ګوره او غیرت او ایمان ته ګوره داسې ملګري خدای ورکړه یو جهاد دی یو زنانه راله پیغمبر علیه السلام ته ودرېدله او جللې وی صاحب یو ماشوم بچی ورسره په غېږ کې دی کورنۍ کې وی صاحب بېګا مې په مې وجلل چې خدایه زما دومره څوک نشته چې د نبي علیه السلام سره جهاد له ولېږم د حضور پاک ملګرتیا وکړي دومره نشته جللې مې دی نو ما ته اجازت راکړه چې زه درسره لاړه شم نه ښځو ته خو اجازت نشته ښه ته په میدان د جنګ کې او غشي به در باندې بریږي او تورې به بریږي او زما به څوک نه کې ستا مخکې ودرېږي ما له اجازت راوړې نه ښځو ته اجازت نشته وی ښه دا ماشوم بچی مې ځان سره بوز وی په دې بچي دې څه وکړم ماشومانو باندې خو دا خو د وروڼي ماشوم دی وی زه راته چل ښیم وی دا یو صحابي له ورکه یو ملګري له چې ځان سره یې درولي که چېرته په تا د تورې نیزې غوزار چا کو نو دې به درته د دال په شان مخکې نیسي دې ټوکلي ټوکلي شي پروا نشته خو دې تا خدای بچ کړي دا ملګري خدای حضور پاک له ورکړه د احد په غزا کې حضرت طلحه بن عبید الله دا یو د عشره مبشرونه دی یو وخت کې په نبي علیه السلام دا کافر راغون شو سخت غوزارونه یې پېښونه وکړو قسم دې په دې خپلو لاسونو باندې دی د نبي علیه السلام نه غشي راتمبول 14 زخمونه یې په دې لاسونو کې پیدا شو لاسونه یو لاس یې مکمل شل شو مکمل شل ختم شو سو په پلار سره داسې وکړي قسم دې چې پرې راشي پلار به په ځای پرېښود تښتېدلی وي بابا ته پېښ او کار نه پېښ دا بوډا کیسه یاده ده که نه دی ناجوړه بوډا به چغې والې ازوی مخکې وی بچي وي ستا دا بیماري خدای په ما راولې خو تا دې خدای جوړ کړي اسرائیل علیه السلام راغی بوډۍ ته وایي چې ستا ټیم پوره دی وی روغ ورل دور پېژنې او که نه تا چې مو څه پورې چغې والې اوس لیدلي نو که نو داسې والله که څوک پلار او مور سره وکړي کوم چې صحابو د حضور پاک سره یو بل صحابي د حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه هغه شو د ویشتو ډېر زیات ماهر د وشو به ویشته نو نبی علیه السلام مبارک به د لاس پرې تندي داسې کېښود او د دې شیش ته به یې کتل چې دا په هدف لګي که نه لګي کافر پرې لګي که نه دې څه وایي وي د الله رسوله ما نه شاته ودرېږه نحرې دونه نحرې ځکه چې زه غزار کوم نو دشمن په ما غزار کوي نو هسې نه ته ونه لګې زما نه شاته ودرېږه چې تا باندې څوک غزار کوي چې زه ولګېږم خو چې ته بچ شې نو نبي علیه السلام مبارک به یو آواز ورکوي قسم دې دومره لوی انعام دا چاته هم نه دی حاصل کوم چې دې صحابي ته حاصل د به کله غشي ویشته رسول الله مبارک به آواز ورکاو ارمی یا سعدو فداک ابي و امي ای سعد اولا زما مور پلار تا نه قربان صرف دو صحابو ته پیغمبر علیه السلام دا لفظ ویلی دی اوله ای سعده مور او پلار مې درونه قربان دا د هغه وایي چې زما دپاره لویه خبره ده چې ما نه د خدای پیغمبر مور پلار قربان کړي حج زه تللی وم هلته مې یو ملګري و ما ته یې راځه د نبي علیه السلام یو لینده ده او یو غشي دی چې درته وښیم ما وی ښه هغه ته پته نه وه اته نو خبر دې بوتلم یو ځای کې څه نوادرات پراته یو خشته غوندې چبوترۍ مزېداره جوړه کړې او شیشه ته ګیر چاپېره ته و د اوسپنې جنګلم ته ته و او په هغې په منځ کې لینده پرته وه غټه لینده لویه داسې لویه لینده ما دا مونږ خو دا لیندې ولې ویل لویه غټه داسې دې زما د دوو لاسونه اوږده وه غټه لینده وه او ورسره یو غش پروت و غټ اوږد غش وی دا د پیغمبر علیه السلام لینده ده زه چې ورنږدې شوم او ما ورته وکتل نو لاندې یې ورسره دا لفظ لیکلی و چې ارمې یا سعدو فداک ابي و امي اوله ای سعده زما مور پلار درنه قربان ما هغه ته دا د حضور پاک لینده نه ده دا هغه لینده ده چې حضرت سعد ابن ابي وقاص د حضور پاک په مخ کې پې ویشتل کړي او دا هغه غش لاندې ورته لیکلي بیا چې بل ځل لاړم ومې کتل هغه ځای نه هغه نوادرات یې ته بل خوا منتقل کړي ومې نه لیده دا صحابه و دا څه ملګري خدای ورکړل والذین معه اشداء علی الکفار قرآن شریف کې الله وایي هغه کسان چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملګري د کافرو په مقابله کې ډېر زیات سخت دې د ځان پروا ساتلې ده او دې د پلار پروا ساتلې او دې د مور پروا ساتلې سړي خو څه کې ښځو ته ګوره ښځو ته یو بیبي د حضرت خنسا رضی الله تعالی عنها او دا جنګ هم د حضور پاک په زمانه کې نه دی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د قادسي جنګ دی نو دې بیبي څلور زامنې زلمي د شپې یې کېنول څلور واړه ای بچو زه ستاسو څنګه مور یم ستاسو د پلار په عزت ما په جامه داغ لګولی دی که نه وی نه مور تا موږ سره خپل سر سپین کو او دې هم حالانکې عربو کې به دا رواج و چې یو خاوند به مړ شو در به بل کو تا موږ سره سر سپین کو بل خاوند دې نه دی کړی او زمونږ د پلار غیرت او حیا او عزت ته محفوظ ساتلی او زمونږ ډېر ښه تربیت کړی وی ښه بچې زما حق خو بس منې کن او مورې ته چې څه حکم کې منو
وی سار له جنگ دی جهاد دی د حضور پاک دی او خلیفه امیر المؤمنین او د کافرو په منځ کې د عیسایانو نو تاسو به مهرباني کوئ د جنګ له به ځئ مورې مونږ خو بلاوې تا نه تپوس به کوو اصله چې مونږ زو ته خفه نه شې نه سار نه به ځئ خو داسې جنګ به نه ګورې چې کله د جنگ اور ګرم شي ګرم نو یو به وردانګې چې د جنگ اور ګرم شي او که معمولي غوندې بزدلي یا سستیم ښکاره کړه نو زه تاسو باندې الله ګواه کوم لوی الله چې د قیامت په ورځ به ما خپل حق تاسو ته نه بخلي وبکې یو مور داسې نن سبا خو چې بچې د غرمې د ماسپښین مانځه له ځي مور ورته بچې ګرمي ده کور وکړه بچې تیاره د خیر عمل دی کور وکړه بچې ښه نه ښکاري راګي سره ښه نه ښکاري ښه داسې مه پرېږده بیا چې وادو کې بیا به یې پرېږده نن مور او پلار بچي د دین نه منې کوي او دغه مور د خاوند یې نشته او څلور زامن یې دي چې جنګ کله شروع شو دا یو زوی ورغی شهید شو دا بل ورغی شهید شو دا بل ورغی شهید شو دا بل هم ورغی شهید شو وی دې له خبر څنګه ورکړو دا مور چې ته لیونی نه شي دا راغله وی زما بچي کم دی ما ته خپل زامن وښایه د څلور والا زامن دقسې شهیدان پراته دي نو خلک وایي نن به خنسا لیونی وي ځکه چې څلورو ظلمو زامنو وینې وګوري دا به لیونی شي نو راله مخامخ ورته ودرېدله وی بچې خلک وایي چې نن به خنسا لیونی وي نه نن خنسا لیونی نه ده تاسو له مبارکۍ له راغلی اوس خوشحاله شوم زه مې خوشحاله شوم چې د قیامت په ورځ د رسول الله مبارک مخکې خنسا سرخرو ولاړی او ستاسو پلار ته زه سرخرو ولاړی ستا بچي ستا په مشن لاړه داسې ملګري داسې ښځې خدای حضور پاک له په ملګرو کې ورکړه داسې ملګري خدای ورکړه دین خدای مضبوط کا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو په ذریعه باندې دا کلکو هر قسمه تکلیفات یې برداشت کړل حضرت حمزه رضی الله عنه چې کله شهید شو او کافرانو ته اینا وویستل او زړه یې ترې وویست او چکونه یې پرې ولګول او دا غوږونه یې پرې کړي وو پوزه یې پرې کړی وو شونډې یې پرې کړی وې روزې یې پرې کړی وې او دې کې یې تار اچولی وو امیل کړي وو هندۍ غاړه کې یې چولي وو او ګډېده به چې قسم دې حضور پاک ټینګ نه شو ورته کتلی دی که او دومره ظلم شوی دی نبي علیه السلام وجړلی وی ما خو د کافرو د مړو متعلق هم داسې نه دي کړی او دا امر مې هم نه دی کړی چې داسې به دا اوکې دا به نه کوې دې ظالمانو خو زما د ملک سره دومره ظلم او زیاتې کړی وی ژوند یې غواړي چې دې ښخ نه کړم په دې میدان یې پرېږدم چې دا مارغان راشي او حیوانات راشي او د هغوی یې دا غوښې وخوري چې د قیامت پر ورځ نور خلک د قبرونو نه پاسي او زما د ترک غوښې د مارغانو د حیواناتو د وجود نه روزي او دې ته جوړ شي دونه په نبي اسلام پریشان و نو خور یې د حضور پاک تور بیبي صفیه را روانه وه نبي اسلام چې اویس د الله رسول تلور دی د صفیه را روانه ده دا خو ته دا حمزه ویلي دا رور خو دا پریشانه به شي لکه چې پوزه نشته شونډې نشته سترګې نشته غوږونه نشته او سینه شلېدلې ده او زړه نشته اینې نشته ورشه وي منې کې زبیر یې ترور زوی دی زبیر ورشه مور دې منې که حضرت زبیر ورغی مور یې تیزه را روانه ورته ودرېد وی مور یې ودرېږه هغه دومره بهادره ښځه وه دې زوی له دیکه ورکړه اخ یې غورځاو اخ یې غورځاو لرې شه ته ما منې کې د خپل ورور د ملاقات نه زوی ول آواز ورکوي نورې نبي علیه السلام وایي چې منې که بس ودرېده چې خبره د حضور پاک شو نو فورا ودرېده ورشه بچې نبي علیه السلام ته ووایه چې ته مې په کومه وجه منې کې نو په هغه وجه له نیم راغلی زما ورواره به وایي چې دا به ویر کوي نوحه به کوي ویر به کوي او ګریوان به شلی او ضرور دا مخ به وویني نو پریشانه به شي واره ته مې ووایه چې زه د هر څه نه خبر یم ما ته پته لګېدلې چې زما ورور سره څه شوي دي هر څه نه خبر یم ویر نه کوم نه مخ وام صرف دې لازم چې خپل رور له مبارکباد ورکم د جنت مبارکي ورکوم حضور پاک ته الوی وی صاحب دقسې مور مې وایي وی ښځه لاړه شو دي ګوره بیا دې داسې ملګري خدای ورکړه داسې زنانه داسې ماشومان قسم دې دا ماشومان بچي نه دي چې جهاد له به حضور پاک ته یو به یې ما ځان سره بوځي بل ما بوځه نبی همې 15 سال نه کم بچې به جنګ له نه ځي 15 کلن نه کم به نه ځي جهاد له به بلکل نه ځي یو به وی جی زه هغه له اجازت ورکړه یو صحابیه بل ته وایي وی هغه له صاحب اجازت ورکړه ما نه راکې وی هغه عمر 15 کاله دی او ستا کم دی وی نه زما سره په پرزولو کا که ما راوپرځو بیا به ما له اجازت راکې او که زه یې راوپرځولم نو بیا راله اجازت مه راکوه نو دواړه به په کبډي شو د چې په کبډي شو نو یې راوپرځو وی صاحب وګوره که نه ما له کمزوری دی ما له به اوس خامخه اجازت راکړي او چې صفونه به کله جوړېدل صفونه
چې نبی هم قتل چې ماشومان ته وباسي قسم مې د په ذات تعالی بعضې ماشومان به په لوکو ودرېدل په دې پنجو به د ځان به اوچت کړه چې ما ونه باسي له سپنه چې دا راکوټه دی داسې ملګري خدای ورکړه من زکات ته باندې ورجوړو زکات ته نن موږ صدقې ته باندې جوړو نن موږ بوز ته باندې جوړو نن موږ ذکر ته باندې جوړو نن موږ جمعات ته باندې جوړو خیرات ته باندې جوړو دومره محنت سره دا دین منتلا منتقل شي راغلی او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګری قرآن شریف کې الله فرمایي والذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق هدایت او وشتون دین سره خدای دا خپل پیغمبر راولېږي لیظهره علی الدین کله چې دا دین په ټولو دینونو باندې غالب کړي وکفا بالله الله وی زی ګوي او بیا وی چې دا څوک دی چې دا دین بخوري دا محمد دی صلی الله علیه وسلم رسول الله الله رسول دی والذین معه هغه خلک چې د سره مرګري دي اشداء علی الکفار د کافرانو مقابله کې د سخت کافر سره نرمي نه کوي رحماء بینهم یو بل سره رحم کوي کافر مقابله کې سخت او خپل منځ کې سره رحم کوونکي تراهم رکعا سجدا او په هر وخت به الله ته په سجدو په رکوع پروت دي یبتغون فضلا من الله ورضوانا دا خدای فضل او رضا به طلب دی سیماهم فی وجوههم من اثر السجود دومره سجدې به کوي چې په دې تندونو چاپې لګېدلي د سجدو د وخت مخ به یې رڼا ښکاري د سجدو د وجې نه ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستوى قرآن شریف کې الله وایي د دې دا مثالونه ما په تورات کې ذکر کړي په انجیل کې مې ذکر کړي و دا دین که خدای غالب ګرځولی دی په دې نورو دینونو دا د حضور پاک د حقانیت د وجې نه او د صحابه کرامو د دغه محنت او مشقت د وجې نه دین خو تر اوسه پورې خدای مونږ دین ته راورسو اوس هم که مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دین هغسې وګڼه چې څنګه صحابه وګڼلې اسم دې سپنې هر څه به ټیک ټاک نه به ډله بازۍ وي او نه به تفریقه بازۍ وي او مونږ د حضور پاک راوړلی شوي دین خپل دین نه دی ګڼلی مونږ ته دنیا خپله ښکاري دین پردی ښکاري دنیا له جنګ هم کوو جګړه هم کوو یو بل سره روان هم کوو دین له نه کوو مونږ ته مال دولت کارخانه پتې دکان دا خپل ښکاري دین پردی ښکاري دین له مونږ چا سره جګړه وکړه او نن په دین غیرت وکړو او پټي له جنګ هم کوو دکان له جنګ هم کوو پیسې دولت له جنګ هم کوو روان هم پې کوو او یو بل سره پې دشمنۍ هم کوو داسې ده که نه څومره دشمنۍ او روانې طرفګنۍ چې مونږ کوو د پیسې دپاره یې کوو د ښځې دپاره یې کوو د مال دپاره یې کوو جایداد کارخانې له یې کوو دین له څو پیچې مات کړی زموږ مخکې خدای پسې خلک خبرې کوي رسول پسې خلک خبرې کوي مدرسو پسې خلک خبرې کوي عالمانو پسې خلک خبرې کوي عالمان خو تا ته دین ښیي که نه نور پکې څه دي د خدای لار درته ښیي قرآن درته ښیي د پیغمبر حدیث درته ښیي خدای ته دې رسوي مونږ هېڅ غږ نه کوو معلومیږي دا چې دا هر څه مونږ ته خپل نه ښکاري دا راته پردي ښکاري صحابو ته خپل ښکارېدل ځکه یې پرې ځانونه قربانول نو خدای دې دا دین مونږ ته خپل کې خپل په دې آیت کریمه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق فرمایي چې ما نبی علیه السلام دې دپاره راولېږو چې د اسلام د دین غلبه راولي په نورو دینونو د تېرو جمعو داسې نه د نبی علیه السلام د سیرت بیان شروع کړی دی او نن د دې آیت متعلق د نبی علیه السلام د دین د غلبې بیان درته کوم مرونو څنګه چې یو طرف ته کافران مخالفت کوي او زور لګوي بل خوا خدای پاک د حضور پاک مخلصان ملګري پیدا کوي یو کس راځي او پټ پټ مسلمانېږي او د مکې کافر چې ته خبرېږي نو هغوی له سزاګانې ورکوي جګړې شروع یې مسلمان دی او پلار کافر پلار مسلمان دی زوی کافر خاوند مسلمان دی ښځه کافره ښځه مسلمانه د خاوند کافر په قوم کې بعضې کسان مسلمانان دي بعضې کافران لانجېدوله شو د مکې کافر پریشان او په دې کې چې دا خو زموږ په دې کلي کې د نوې عقیدې خلک پیدا شو او زموږ خدایانو پسې بد ردوي او زموږ دین ته خراب دي نو یې څوک یو ډله یې جوړه کړه وی تاسو لاړ شئ مدینې ته او مدینه کې یهودیان اوسېدل اهل کتاب دی ورته وی وی د هغې نه تپوس وکړئ او ورته ووایه چې دغسې یو هلک زموږ په کلي کې پیدا دی او اوس یې نوي دین خورول شروع کړي دي له موږ څوک وو د کتاب خاوندان دي یهودیان عیسایان نو که هغې یهودیانو ووایي چې بس همدا رښتونی پیغمبر دی نو بیا به ټیک یې او که هغې وي چې نه دروغجن دی نو بیا نه منو هغه جرګه چې لاړه د مدینې یهودو له هغې سره یې خبرې وکړې
او د حضور پاک ټول حالات یې ورته بیان کړل چې د پیغمبرۍ نه مخکې داسې و او د پیغمبرۍ نه پس داسې دی. هغوی ورته وی یو درې تپوسه ترې وکړې. که د دوو جواب یې دله، یو دا تپوس ترې وکړې چې غار کې بعضې خلک وو چې هغه ورک شوي دي، دا څوک دي او دا ولې. دویم ترې دا تپوس وکړې چې یو انسان دی هغه د دنیا د یو سر نه د بل سره پورې سفر کړی دی، مشرق نه مغربه پورې، دا څوک او دا سفر یې څنګه و. نو که د دې دواړو جواب یې دله درکړه نو دا به ټیک پیغمبر یې. او دریم ترې د روح تپوس وکړې. نو که د روح په مسله کې خبره الله ته وسپارله او داسې برابر جواب یې راته پیش نه که نو دا به رښتونی پیغمبر یې. او که دا مخکې دوه خبرې داسې وې چې دې کې راته پوره بیان ونه کړی شو او د روح په مسله کې د خپل عقل متعلق خبرې وکړې نو دا به دروغجن پیغمبر یې. دی چې رالل ډېر خوشحاله و. ای بس نن زمونږ د نبي علیه السلام سره فیصله کن مسله ده، نن اخیری خبرې دی. نبی علیه السلام مبارک ته وی چې مونږ د یهودیانو نه تپوس کړی دی او یو درې تپوسه د نه کو. دا تپوسونه بغیر د پیغمبر نه بل چاته نه دي معلوم. نو که تا جواب راکړه نو مونږ به دې ومنو ته به رښتونی پیغمبر یې، که دې را نه کړه نو بیا به دروغجن پیغمبر یې. ای وایه جواب به درکم. د حضور پاک نه دا انشاءالله لفظ یې شو، ایثار به دله جواب درکم. نو خدای پاک د مسلمان دپاره دا یو آداب ښودي دي چې یو کار کې چې سبا به کوم بله ورځ به کوم نو انشاءالله به ورسره وی، دا به خامخا وی. او که داسې دي وي چې دا زه کوم، دا به سبا کوم، دا به بله ورځ کوم او په ځان د اعتماد وکړو انشاءالله دې ونه وی، نو دا کار به سمې نه خوري. انشاءالله ډېر برکتونه دي. انشاءالله معنی دا چې الله ته منظوری. یو خو که یو کار دی چا سره واده وکړو انشاءالله دی وي او د نه واده خلافي وشوه، انسان قصدا نه غلطي انسان نه وشي، د ګناه نه به بچ شي. خدای ته به منظوره نه وه که نه ځکه تا وې که خدای ته منظور وي داسې به کوم، نو بس خدای ته به منظوره نه وه کار پاتې شي. د یو څو ورځې پس دا آیت نازل شو ولا تقولن لشین انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، چې یو کار وې سبا به کوم و انشاءالله ورسره وایم. دا څو ورځې چې مې درته وحې لیټ کړه په دې وجه چې ته انشاءالله نه وې. بیا نبی علیه السلام راغونډ کړل کافران، نو ورته یې د اصحاب کهفو قصه واوروله چې کوم کسان په غار کې ګیر وو، دا څوک وو، دا څومره، دا ولې ګیر وو. نو قرآن شریف کې د اصحاب کهف واقع ده، هغه یې ته اول له آخره پورې ذکر کړو. او هغه بادشاه چې د مشرق نه مغربه پورې ګرځېدلی په دنیا حکومت کوي دا څوک دی؟ نو د ذوالقرنین قصه دا ورته خدای پاک په قرآن شریف کې راولېږله او کافرانو ته بیان کړه. او د روح متعلق تپوس یې ترې وکړه، وی قل الروح من امر ربي، بس دا د خدای یو حکم دی، دې کې د عقل دخل نشته. خدای چې غواړي په خپل حکم انسان جمدی کی او چې غواړي خدای یو حکم وکړي انسان نڅا وباسي. دغه د الله حکم دا بس یو روح دی، د الله یو عمل دی، د الله یو کار دی. جوابونه خو ټیک میلاو شو، دی راغونډ شو خپل منځ کې مشورې کولې چې یهودیانو مونږ ته څه ویلي وو، هغه تپوسونه مو کړل، هغې چې څه وی چې جواب داسې درکوي هغه یې پوره راکړل. معلومیږي دا چې دا خو رښتونی پیغمبر دی. وی نه 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 غټ جادوګر نه وی، وی کاهن دی، جادوګر دی، دی نه منو. بیا دی جبل ابي قبیس د پاسه حضور پاک یو ځل ولاړ، دا د مکې مکرمې نه مشرقي جانب ته یو غټ غر دی، اوس پې د بادشاه محل دی. نو په هغې ولاړ و ابوجهل او دا کسان ورپسې وروختل. ای وایه که نه څه نوې خبرې ټوکه بیا وپورې کړو. ای نن دې څه نوې معجزه شته که نشته؟ حضور پاک ورته وفرمیل ځای وایه څه معجزه ده، څه معنی غواړئ؟ وی دا سپومې به راته دوه ځایه نه کړي، دا ګوره ټوکې یې ورپورې کړل. حضور پاک وی ښه، سپومې ته اشاره وکړه داسې، نیمه په غر پاتې شو، نیمه خوا لاړه او بیا دواړه یو ځای شو. اقتربت الساعه وانشق القمر. وی دا تا په مونږ نظربندي وکړه، جادو دې وکړه. حضور پاک وی یو تپوس ته نه کو، دی جادو په مخامخ حاضرو خلکو چلیږي که نه په شاته غیب بي په هغې نه چلیږي؟ وی نه په حاضرینو چلیږي. وی ښه د مکې د نورو خلکو نه تپوس وکړي چې د مکې په کورونو کې کم خلک وو، هغه یې رالل کور یې تپوس وکړو، ټولو خلکو یې لکه سپومې داسې نیمه شو بیا یو ځای شو، ټول مکه کې ولیدلی شو. وی ښه د قافلې والا نه هم تپوس وکړئ، ستاسو کومې قافلې چې شام ته یمن ته تللي دي چې هغې راشي هغې نه تپوس وکړئ. زه په تاسو خو زما نظربندي او جادو چلېد، په هغې خو به نه چلېدل. د شام او د یمن نه چې کوم خلک
د تجارت په قافله کې واپس رالل هغې له تپوس کوي په پلان کې شپه خو تاسو څه ناشنا نه ولیدلې وی ولې نه سپومې نیمه شوې ولیمه یو خوا تلې ولیمه بل خوا او بیا یو ځای شوې ستا جادو ډېر غږ تپار دی خلکو باندې چلیږي وی نه منه حضور پاک خو چې کوم سنجیده هوښیار خلک او کبرجن خلک نو هغې کې دا خبرې دي دی نو هغې ورو مسلمانېدل خدای ورسره د مسلمانۍ غلبه پیدا کړه دا ابو جهل عتبه امیه شیبه دا غټ غټ سرداران دا کبرجنو دي ځکه اسلام نه قبله دی به وی چې دا اوسه پورې هلک و رکوټې زمونږ کشر او موږ مشران یو نو دی به سیم زمونږ مشري کوي د کشر مشري خلک نشي برداشت کول چا به وی دی غریب دی او موږ مالدار یو نو مالدار خلک دا غریب مشري کوم ځای برداشت کولی شي او چا به وی دی یتیم دی پلار هم نشته د پیدایش نه مخکې وفات او موږ خو د قوم خاوندان یو مت او طاقتونه او دولتونه هر څه هم شته نو موږ به د ده مشري سینګ قبوله کړو د دې لکه فرعون چې به موسی علیه السلام ته لاس اوچت که وی زما لاس کې بنګړي دي بنګړي وی ستا لاس کې څه دي ته خو غریب مولی څنګه ستا تابعداري وکړم د دې بنګله شته نه د بلډینګ شته نه د باغونه شته او نه د نهرونه شته فرعون به ورته وي او زما باغونه دي زما نهرونه دي زما بنګلي دي لاس کې مې بنګړي دي ستا څه دي د ستا تابعداري وکړم دا کبر کبرجن سړی د کبر نشتې د چا په سر کې دی حق ته نه ګوري چې حق کم طرف ته دی هغه دې ته ګوري چې زه به د دې کشر د دې غریب د دې بېکسه څنګه تابعداري وکړم او ده ته به مشر وویم دقه رنګې دا عتبه او شیبه او امیه دا خلک دا کبرجنو د منډو خاوندانو د مال خاوندانو د قوم خاوندانو د هغې زمانې د وسلې خاوندانو حضور پاک دا د دې څیزونو خاوند نو هغه د عزت خاوند و هغه د صدق رښتینولۍ خاوند و هغه د وعدې د وفا خاوند و هغه د مسلمان د خدمت خاوند و د مشري به څنګه ومنو دا سپیره خلک و مردار لاړل د جهنم خشاک شو خو خدای ورو غلبه ورکوله داسې ملګري خدای نبی علیه السلام له ورکړل چې تر قیامته پورې د هغې مثال به په مخ د ځمکه پیدا نه شي اسم نو ګورې ښه صحابو سره څه چاله چې مال ورکوي او په مال لکه اوس دا سیاسي لیډران د کشرانو له مال ورکوي نو چې مال ورکوي نو زندهباد هم وایي چغه هم وایي او په کور جندم لګوي او چې لږ پې مال بند کړي نو بیا بلې پاتۍ ته منډه کړي تاسو وینئ که نه یوې پاتۍ نه بلې ته بلې نه بلې ته دا منډې تړلی سلسله وایي دېغ ته ټیکي لا وایي چې که مال پې بندېږي نو اخوا منډه وایي نوکری در کوم نو هلته ځي بل دی نوکري نه ورکوي هغې نه خوا منډه وایي د دنیا د لالچ د وجې نه دا خلک دی پاتې یو نه بل خوا بل نه بل خوا منډې تړلی شروع کړي دي لیکن د حضور پاک تابعدار د نبی علیه السلام صحابه هغې د دنیا په لالچ د حضور پاک ملګري نو هغې تر مرګه پورې د حضور پاک پرولې شوي دین قایم پاتې شي بله جنډه یې ونه لګوله کومه چې د حضور پاک جنډه وه او کم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري وه او اسلام والا جنډه بس حق یې قبوله کړه نه پکې څوک یهودي شوی دی او نه څوک عیسائی شوی دی او نه څوک واپس بت پرست شوی قایم کلک ودرېدل داسې ملګري لکه له حیران شوم که نه زه صحابه غریبانان به په شلېدلو څپلو کې ګرځېدل څپلی به یې خپلې نه شلېدلو کې په سفر د جهاد په سفر به تلل یو جهاد دی هغې غزا نوم څه دی هغه جهاد چې صحابه کرامو کړی دی نو داسې په تکلیف یې کړی دی چې د حد نه وتی په دومره تکلیف چې د صحابو د خپې شلېدلې د خپو نوکان یې پرېوتي او جهاد لم یو سړي دی او سپلی هم ني او خپې اوچوي او د خپو نوکان پرېوځي په دومره تکلیف باندې صحابه کرامو هغه جهاد کړی جامې نشته د غریبانانو هېڅ قسمه درک نه لګي یو لنګ به و او کمیس به نه و لنګ کې به یې گزاره کوله دا ژوند یې تېر کړی او داسې زندګي یې تېره کړې ده چې د یخنۍ نه به خواران رپېدل نو د څاروي دا سرمن دا به یې راواغېسته نو په دې نیاز کې به یې ولې سوري وکړه نو په دې سر کې به یې ور واغوستله نو په دې خېټه به یې په پوړي باندې وتړله دی کوټ و دی واسکټ و په دې طریقې خپله ګزاره کړې ده داسې به څوک نن سبا که داسې جامه چا واغوسته څوک ورسره کښېني نه خلک به ترې نفرت کوي چې لالا څوک دی په دې طریقه که دا جامې وې د غریبانانو او یو صادر به و جامې نه وې هغه به یې سک کړی و هغه به یې ځان نه تاو کړی و نو په یو لاس به یې کلک نیولی و چې عورت مې ښکاره نه شي چې منځونه به یې کول په مدینه شریفه کې منځونه به یې کول نو نبی کریم صلی الله ښځې به شاته صفونو کې ولاړې سړي مخکې نو حضور پاک به ښځو ته وی تاسو مخکې سرونه مه پورته کوئ د سړو
چې دوی سر پورته کړي نو اله سر پورته کړئ ولې هسې نه لندي څادرونه دي تاسو سر پورته کړئ او د سړو په عورت نظر ونه لګي دا ژوند غزوه ذات الرقاع دا یو غزا ده ذات الرقاع ورته ولې وایي دې خپې شلېدلې وې نوکان یې پرېوتي او په ټوکلو باندې ځان له خپې ګنډلې وې لیکن دغې حالت کې هم د حضور پاک نه رستو شوي نه دي بل طرف ته موږ ګورو بني اسرائیلو ته د موسی علیه السلام قوم بني اسرائیل څومره نعمتونه دي دریاب ورته خدای وشلو او د فرعون نه خدای خلاص کړل فرعون به پې د دې چوړیتوب خدمت کو لښتي به یې پې پاکول ټټۍ به یې پې پاکول دیرانونه به یې پې پټوتولل دا خدمت دا چې کم نن سبا زموږ چوړیان کم خدمت کوي بني اسرائیلو باندې به د فرعون قوم دقه خدمت کو مزدورۍ به یې پې کولې او خدای څه وکړل الله هغه بني اسرائیل د فرعون نه خلاص کړل او دریاب یې ورته لارې په دریاب کې پیدا کړې ګوره د خدای دې نعمتونو ته دریاب یې ورته کرښې کرښې کړه او بیا لاندې خټه کې د دریاب په دې ویښ کې ورته هواګانې چلولې چې لاندې ځمکه اوچه چې دي په خټو کې غیب نشي او دریاب دوی خو قومونه ګڼو نو ګلې لارې وې 12 لارې وې د دریاب اوباسم شفافي ولې لکه شیشې غوندې نو شفافیت پیدا کړو چې یو بل ته ښکاري چې ونه یریږي پورې وتل او چې فرعون څنګه راغی په دریاب نو فرعون خو زور وکنه وی دا زما د زور د وجې دا دریاب شلېدلی دی نو چې را دننه شو نو به پې خدای جوخته کړي فرعون سره د شپږو لکو لښکر خدای مردار که قرآن شریف کې الله وایي وی ستاسو دشمن نو ستاسو مخکې مردار که وانتم تنظرون تاسو ورته کتل دا ګوره څومره احسانات دي د هغې فرعون د نوکرۍ نه د هغې د هغه چوړیتوب نه خدای بچ کړل دریاب ورته خدای شلی دریاب ورته خدای لاندې وچی دشمن د دوی د مخکې خدای مرداری او بیا چې وادي تیغ ته لاړل نو لور دی پې کوټې نشته سمسې نشته نو خدای ولې وریځ راوسته انزلنا علیکم المن والسلوه او من او سلوه خدای راوسته وریځ خدای راوسته غمامه اپې د پاسه سورې کوي او یخ هواګانې لګي چې دوی باندې نورونه لګي دروازې د نور نه وریځ او د شپې کولا او فضا مزېداره خشته او خوراک نیست کستامان سبق بودوله کوي او چارې به وهی او څه به پټي کری ترنجبین به راته ترنجبین داسې لکه زمونږ د دې کیکر د چیړ یا د پلوسي چیړ په دې اونو پورې چې سال به راپاڅېدل نو الوا به نښتې وه دا الوا یو قسم دی اونو پورې دی به هغه اونو له راشکوله او خوړله به دې قاشوغ ته حاجت و نه پکې هډوکي ته وچېږي هډوکي به ترې غورځوي او د هر مزاج سره موافقه دا هم نه بعد شی د یو مزاج لخي بل لنیخه د خدای را طرف نه جنتي غذا مالدار لم خوان ورکوي او غریب لم خوان ورکوي او غټې هم خوري او ماشوم هم خوري او سیسې به راتې دا ملزانو کې یو قسم د غټې لکه د کمترې برابر غټې غټې سیسې دا به راتې او دوی به د هغې ښکار کو ابې دل لروتولی هغه به یې خوړی خوراک مفتو کې میلاو شو اوبه نشته نو خدای ولې چیلې را پیدا کړې لګیا د هر قوم خپله چینه چې جګړې نه کوي چینې خدای پیدا کړو سوري انتظام خدای کوریز والا راله ډوډۍ والا خدای د غوښو په شکل کې ورکوي اوبه د چینو په شکل کې میوې والا ترنجبین خدای ورکوي دشمن نه خدای خلاص کړل مزې چرچیري مزې چرچې نو الله موسی علیه السلام ته وی ښه دونه احسانات پې دې قوم سره وکړل او رزق فراخه ورکوم فراخه نو اوس یو مهرباني دي وکړي دا بیت المقدس د کافرانو په قبضه کې دی دوی بوده چې جهاد وکړي چې دا بیت المقدس آزاد کړي او ډېر هم دي لږ هم نه دي نو موسی علیه السلام ورته د خدای دا ټول نعمتونه یو یو شمېرل دې احسان د سره وکړه خدای دی وکړل اوس زو جهاد له بیت المقدس د کافرو نه آزادو لږ دی موږ ډېر یو دی ورته څه وایي اذهب انت وربک فقاتلا انا راهنا قاعدون اوس هم خلکو سره جنګ یې زه ته او خدای دې جنګ کوې موږ به دقه هلته دلته ناست شو موږ جنګ والا نه یو څه ما نعمتونه چې جنګ خبره رانه ښه موږ دې دپاره راوستو اوس به جنګونه کوو موږ وجلې اوسو دا نه جنګونه نه شو کولی ته پیشه خدای دې پیشه څونه سپک جواب یې ورکړه موسی علیه السلام اذهب انت وربک ته پیشه خدای دې پیشه او جګړې دې پیشه موږ جنګ والا نه او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کې صحابه ورته ټولو نه مخکې لګیا دي صاحب موږ ته اجازت راکړه دا ظالمان موږ تنګوي لږ موږ له اجازت راکړې یو څو څپېړې ورکړو چې بیا دې موږ ته رانږدې شي وایي نه ګورې جنګ بند بالکل بند د مکې مکرمې ټول جون کې جنګ به نه کوې یا صاحب د موږ دا ماشومان په لارو کې دي دا څپېړې ورکوي زموږ ښځو له څپېړې ورکوي موږ کې چې کوم مسلمانان دي هغه مسلمانان وایي او موږ تا بند کړي چې جواب به نه ورکوې د خبرې جواب قدرې به نه ورکوي نو ته لږ مونږ آزاد کړې او د څلور پکې مونږ هم ووو نو ټیک به شي او به یېرېږي وایي نه غږ به نه کوې
بالکل بغږ نه کوي هغوی چېرته کوي مدینې منورې ته چې نبي علیه السلام لا بیا جهاد فرض کړو مکه کې په جهاد لا نه فرض تکلیفونه څونه دي داسې نه دي که نه چې د اور په سکروټ کو به صحابه سم او په شګو به یې سمځول او غردانې ډارې کېږي به یې راوارې کړه په نیکونو د پاتې داسې ښایسته واقعګانو لیدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات ملاویږي او د ګنټې د نشان د سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي والسلام ډېره مننه